الله مولانا العظیم. ایزانو د زنا ډیر بدای په قرآن مجید کې هم ذکر شوي دي، په احادیث مبارکو کې هم د زنا په باره کې ډېرې هغه بدای بیان شوي دي. د دې وجې نه بعضو صحابو نه روایت شوي دی چې زنا نه ځان بچ کوئ، ځکه چې دې کې شپږ هغه بدای او خصلتونه دي چې د دنیا کې درې دي او درې په آخرت کې به درته دغه ملاویږي. چې څوک زنا او بدکارۍ کوي نو نمبر 1 دا چې رزق کې به یې کمی راځي او بې برکتي به یې راځي. نو یو دویم نمبر دا چې د نیکۍ هغه توفیق د هغې نه به دی محروم وګرځي چې څوک زنا او بدکارۍ کوي. نمبر 3 دا دی چې د خلکو د زړونو کې به هغه سره نفرت پیدا شي، خلک به سره مینه نه ساتي، خلک به د نفرت کوي او هغه به ناخوښۍ چې هغه ورسره ناست دي یا ورسره هغه ولاړ دا زناکار. نو دا درې د دنیا کې دته هغه بې برکتۍ او دنیا کې به دته دا هغه بدۍ د هغې هغه انجام ملاویږي، او درې هغه بدۍ او سزاګانې په آخرت کې دي د زنا، چې څوک زنا کوي او بدکاري کوي. یو دا چې د الله غضب به د باندې نازلېږي چې څوک بدکارۍ کوي. دویم نمبر سخت غضب به درته ملاویږي په آخرت کې. او دریم نمبر دوزخ کې داخلېږي نو الله تعالی به دی النار الکبرا به درته وویلې چې هغې ورته دی داخل کړي، الله یې طرف نه به درته وویلی شي. نو لهذا دا حدیث کې راغلی چې دا د جهنم کې او دوزخ کې ټول نه 9 نمبر حصه به یې د وي د زناکار وي چې دته به د هغې هغه 9 نمبر حصه د جهنم د تیزوالي هغه دته ملاویږي ګرمایش. نو لهذا یې دې بدکارو او د زنا که هغه لاسونو ده، که د سترګو زنا ده، که د ژبې زنا ده، که د مخصوص اندامونه بدکارۍ او زنا کول دي. نو لهذا د دې نه ځان بچ کول پکار دي. حدیث کې راغلی چې څوک الفاعل فقتلوا الفاعل والمفعول، فاعل چې څوک کوونکی یا چا سره کولی شي دا زنا، دا دواړو لره قتل کوي. نو لهذا دومره هغه چې دې زجر د دې په باره کې زنا راغلی. نو موږ تاسو له پکار دي چې موږ د زنا او د بدکارۍ نه ځان وساتو، الله یې ته موږ بچ کړي. دویمه دې عزیزانو یو دعا ده چې کله به یې رجب میاشت شروع شو نبي علیه السلام به دا دعا لوستله. نو پکار دی چې رجب دا میاشت دی 2022 کې شروع شوې ده، یو 10 ورځې تقریبا تېرې شوې، نو چې موږ دا دعا د دې لوستلو کوشش کوو. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله موږ له برکت رجب و شعبان کې راکړي او موږ د برکتونو او د عبادتونو د رمضان ته ورسې. دا به دعا هغې لوستله، نو که پښتو کې ویلی شي دا شان وایه، که په عربۍ کې وایه هم ډېره بهتره ده. الله د عمل توفیق موږ له راکړي برحمتک یا